پاکی زمونگا استاذ مشر رور عزیز قومی اسمبلی سپیکر جناب حضرت کے سر سے پرادی او ابتا اس پورے تفصیل سے خبر کئی زمونی تخواست کو کہ حضور نارے ہوئی خو پدی پٹال لبا یعنی جو جوش راجی چی دارو خریقات قائم شی زمونی کو ډېر مننه ماما جی څنګه چې ماما جی تاسو وی نو محفل بګرمو مشر صاحب په خبرې کوي محفل کې برونق راغلو او څنګه چې ناظم صاحب تاسو وی د دې خبرې جواب را کوي تاسو دا غواړئ چې دا مشري د ډیزلیان ته نه وړي بیا او یا نه تاسو غواړئ چې دا ایزیلوډ کلچر والے بیا راشي ناظم صاحب د نشلیان وی دا نشلیان وی دا ایزیلوډ والے دي دای په دې صوبه کې لوټ مار کړي کرپشن کړي خلکو زندګۍ تباہ برباد کړي دي دغه ډیزلیان غواړي چې راشي بیا دغه لاټینیان غواړي چې بیا راشي بیا راغی ول نعره تکبیر आवाज نشته نعره تکبیر پاکستان پاکستان سپیکر صاحب صوابی مشري اوس خواست کوم بلنه ورکوم ستاسو د لاسونو په پړکال کې ودرېږئ ورته استقبال کوي رٹول نمک کے دویو کس دویو مشر دویو کشر دزڑل اخلاصا شکریہ ادا کروں ما سخوال پاس دشتے تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو کوم مینی محبت سره راغلی کوم اخلاص سره راغلی زما د زړه اخلاص سلامونه قبول کړئ السلام علیکم ورونو صرف دو څلور خبرو ځای کې کومه چونکې ټي وي باندې لایو کوریج روان دی او هغې نه پس به تاسو سره بیا پښتو کې خپلې خبرې کوم سرٹ کا الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ 3 مارچ کو ہونے والا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سینٹ الیکشن کا ایک بدترین داغ جو پوری پارلیمنٹ کے چہرے پہ ایک بدترین داغ ہے اس دن کچھ ایم پی ایس نے کہا تھا کہ یہ جو خرید اور فروخت ہوئی ہے تو اسپیکر ہاؤس میں ہوئی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں سب سے پہلے سیاست کرتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے اپنے علاقے کے لیے اور اپنے علاقے کی عزت و ناموس کے لیے میں حلف پر کہتا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اسپیکر ہاؤس میں ہوا ہے اور اسلام آباد میں جس گھر میں ہوا ہے وہ تمام اداروں کے پاس اس کی رپورٹ اور شکل موجود ہے میں لعنت بیچتا ہوں جو اپنے ووٹ کو بیچتے ہیں میں لعنت بیچتا ہوں جو اپنی قوم کی ضمیر کو بیچتے ہیں میں لعنت بیچتا ہوں ان لوگوں پہ جو عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں اور پھر منڈی کی جانوروں کی طرح اپنی دام لگاتے ہیں میں شکر الحمدللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء
اللہ عزت و ذلت دیتا ہے. میں ایک عام آدمی کو اللہ نے عزت دیا ہے, شکر الحمدللہ. رزق کا بھی ایک کپڑا اور کھلا رزق خدا دیتا ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی اس قسم کے حرام رزق کی طرف دیکھوں. میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی قوم کی عزت کو داؤ پہ نہیں لگاؤں گا. تو یہ آپ یاد رکھیں. نمبر 1, دوسری بات, ابھی یہ کہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات جو ہے نا, اس کو اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا خوفیہ بیلٹ پہ. بھائی اوپن بیلٹ پہ کیا پرابلم ہے؟ پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی اپنا ووٹ بیچتا ہے تو عوام کے سامنے تو آ جائے گا. آپ کیوں ووٹ کو جو ہے نا چھپاتے ہو؟ تاکہ منڈیوں میں ریٹ لگے, اور پھر سے ریٹ شروع ہو گئے ہیں. آج مجھے رپورٹ ملی ہے پوری کہ پھر سے منڈی لگی ہے. میں اپنے عوام سے خواہش کروں گا, جو ایم پی اے بک جائے اس ایم پی اے کی گھر کا سامنے عوام دھرنا کرے. ان کی یہ حیثیت نہیں رہتی کہ وہ آ کے پھر قوم کے نمائندگی کا حق رکھے. میں جو اپنا ووٹ خدا نہ خواستہ بھیجوں تو اس کا مطلب میں آپ کو بھیج رہا ہوں. مجھے تو آپ لوگوں نے بھیجا ہے. اگر کسی نے کاروبار کرنی ہے تو سیاست چھوڑ کے اپنے لیے کاروبار کرو, مواقع ہیں, محنت کرو. اگر سیاست کرنی ہے, سیاست تو صرف اپنے لوگوں کے لیے کرنی ہے. تو میں اپنے عوام سے خواہش کرتا ہوں کہ جو منڈی لگاتا ہے, جو اس وقت منڈی لگانے کے چکر میں ہے, میں عوام سے اپنے ایم پی اور اپنے ایم این اے, اگر کوئی بھی اس لعنت میں ملوث پایا گیا تو میری عوام سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان کا احتساب کرے اور اس کو استعفا پر مجبور کرے کہ وہ اس قسم کا گناہ نہ کرے. میں کل مریم نواز کی تقریر سن رہا تھا, مجھے بہت افسوس ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ ایک قومی پارٹی تھی, لیکن اس نے اس کو صوبائی پارٹی بنائی. آپ نے کل اس کی تقریر سنی ہوگی, اور بہت افسوس کی بات ہے کہ کل اس نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا ہے. جاگ پنجابی جاگ. ہم اپنے پنجاب کے بھائیوں کی عزت کرتے ہیں. ہماری پارٹی پنجاب میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی اکثریت رکھتی ہے. ہماری پارٹی سندھ میں بھی ہے, ہماری پارٹی بلوچستان میں بھی ہے, اور ہماری پارٹی خیبر پختونخوا میں ہے. ہم پورے پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے. ہم کسی صوبے کے خلاف نفرت نہیں کرتے. پیپل پارٹی سم کارڈ استعمال کر رہی ہے اور مسلم لیگ نے پنجاب کارڈ شروع کیا ہے. تم ایک سیٹ کے لیے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کے ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہو. ایک سیٹ کے خاطر ملک میں نفرتیں پھیلانا چاہتے ہو. ایک سیٹ کے خاطر ملک کی جو ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہو لسانیت کی بنیاد پہ. میرے خیال میں مریم نواز کو معافی مانگنی چاہیے اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ ملک کی پارٹی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ مطالبہ ہمارا جائز ہے کہ مریم پوری قوم سے معافی مانگے, اپنی پوری قوم سے؟ اور اگر تم یہ سوچتے ہو کبھی پارلیمنٹ کے خلاف تقریریں کر کے, اور تم یہ سوچتے ہو کہ میں کوئی لانگ مارچ کروں گا, اس طریقہ کروں گا, وہ طریقہ کروں گا, تو جو کچھ کر سکتے ہو برائے مہربانی کر کے دکھاؤ. جو کچھ کرنا چاہتے ہو. انشاءاللہ تعالی ہمیں احساس ہے کہ ہم اس وقت حکومت میں آئے کہ ملک میں معاشی بہت بڑی کرنچ تھی. ملک میں تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے, 20 دن کی ریزورٹ موجود تھی.
اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کو پوری ملک کا دورہ کرنا پڑا اور چائنا سے، سعودیہ سے، عرب جو دبئی اور قطر سے، سعودی عرب سے ہمیں جو 12 بلین روپے ملے اس کی وجہ ہمارے خرچے چلے. یہ اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ ہماری حکومت تھی. ہم نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا. یہ کی حالت دیکھیں، یہ کی حالت 400 بلین یہ خسارے میں ہے، اسٹیل مل خسارے میں ہے، ریلوے خسارے میں ہے، واٹر خسارے میں ہے. یعنی آپ جس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہو وہ خسارے میں ہے. یہ کس نے کیا؟ اس ملک کو اس حالت تک کس نے پہنچایا؟ یہ جب ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، پہلی دفعہ پاکستان کی اکانومی ابھر رہی ہے، پاکستان کی اکانومی اسٹرینتھن ہو رہی ہے. پاکستان میں پھر سے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تکڑا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں. میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں، عمران خان اس دھرتی کا بیٹا ہے. عمران خان کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ اس کو وہ وزیر اعظم بنائے گا. عمران خان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ اس کو کوئی عہدہ دے گا یا اس کی جائیداد بنائے گا. اس کا سب کچھ یہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے، یہ عوام ہے، وہ وہی کرے گا جو اپنے ملک کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کی اکانومی انشاءاللہ تعالی بحال ہو رہی ہے. اور یہ جو 5 سال پورے ہو جائیں گے، ان کی جو نعرے ہیں، ان کی جو چیخیں ہیں، اور ان کی جو جلسے جلوس میں جو کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو عوام کے سامنا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے میں یہ بات کر رہا تھا. اس بسو خبر پختو کی ہوگی خبر انہوں دا سے دا چی نن ما تاثرہ یو نشست کول غفتلو او دا میں غفتل چی زتا سرا خپل بیسی در روز میں او دینا پس زمان پروگرام دا دے راتون کی دا کہ زمان یو پروگرام کو باجا کے دے تو دی اب تک دی او یو پروگرام کو ڈوگی سی پی کی دے او ور پسی چینے دون پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ کو پچبن کے دے وادی کرنڈاؤ کے تو 27 پاندے آگے تب چی پرسٹرم رازی او دباخ پلے ردادا چی زب یونم کونسل میٹنگ لکم انشاءاللہ. سب ازارت اسمبلی در آوارما او سب ازار دلتا چی جلسہ کنا دلتا ملاوے گا چی منگا ستاس پا مشورہ چی سکی دلی چی منگا پر بختا گو کتا دونیم کالا سا مسئلے میں نو تاس تا پتر چی حکومت پڑوگی وقت کی حکومت سر اس دور خاص نمی نوے پراجیکٹ جوڑی گی، نوے منصوبی رازی، وقت لگی او آگا چیسو میں چورشیوی نہیں نو آگا پوری تس خلق کو تسلیشی ورک بولے زمان پر تیر حکومت کم داسی اس ہم داسی او اس کو شکر الحمدللہ دیکھو تقریباً قریب خان کچھ تقریباً سے 60 ربو تاثر ذکر ہوگا اور دبا کی چینو گا گریسٹیشن ایر کچھ 13 ربو صرف گریسٹیشن دے دبا کی دار نور روڈ نور دم دا ایریگیشن دا پروٹیکشن وال دیر بلو جیتے 2.5 ربو خدا خیس کی بنے دی تقریباً دا 100 ربو کار روان دے پدے ڈسٹرکٹ میں 100 ربو دا تاستا باندازہ ہوئی کہ کار کے وجہ دا علاقہ کم سے گوشتی کی کخیری اور کم سے گوشت دا علاقہ جو بلکی تاستا پتہ ہوئی انشاءاللہ تعالی خبر تسالی سر تاسو یقین ساتھ ہے تاسو چھال کو نکپورٹ گوشتے ہو کار لیٹ شو اور ٹیٹ پہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ٹیٹ پہ 10 بجوی نزد تاسو یو خبردار ہوا چی یو سیز دارے استاسو ڈیولپمنٹل سورس کی بنو دا گیس حوالے سے زمان ٹارگٹ ڈالے چی بنو راتن کی دا دسمبر پورے دا گیس ٹولو کلتا من بلب دلتا چی کم ماسرہ اس داس کی بنا دی دا دی چی دے دا تقریباً یو 75 کروڑ روپئی دی دا دی ورکارڈر میں شوشوے نے چی کم جاب نمبر ورطا ہوئی تیندر دیر شوی دیر وہ پاتی اور زبا پا ہر اب تک دو پروگرام رکھو میں انشاءاللہ تعالی نو اگر پتاگانے دا ایریگیشن دا CNW دا پبلک ہیلتھ
د ایجوکیشن او د ګیس چې کوم یو کوسل ته ځم په هغه کې به ټول په تاګر په ورځ باندې کوم او کار چې د فندز غو مګوي فند چې کوم انګوي سکونه د غیر تنظیم کړی زوام ځکه چې ټول میډیا باندې روان دي بیا پته لګي او د جون پورې ورته دا ټول ان شاء الله تعالی سور ډیولپمنٹ دا به ارته تخکاری شي کوم تر روان دي ان شاء الله او دا خبر په پرې چې د شکر الحمدلله دا کونډل کې چې کوم ډیم جوړ شوی دی ما بل ویډیو کړی دا او ما د پاکستان د هر ګډ نه هغه ایم پی ګان دي کوم منسټران دي کوم ایم پی ګان دي کوم سېنټران دي کوم بزنسمن دي ما سره راغلي کې چې موږ دې ته بوزا اته خپل ځای دی ورونو ورته ان شاء الله ټیک ټاک جوړوم ادا به ټول سپاټ جوړوم ان شاء الله تعالی د ګډون چې کوم دغه الته چې کوم ډیم دی بادا ډیم هغه له موږ نور دوه روپۍ منظور کړې ایکسټنشن 2 روپۍ ورته نور منظور شي او دې کې به دا ډیم هم ایکسټند کیږي او ورسره د دې هر پټی ته او هر دغه ته به د دې وبرسي او دې سره چې دا چار چکر سوره کړی دي د دې به دې سره ان شاء الله تعالی د دې بچنه وبو دغه وجته شي چې کمال ته په بیسک کې او په ملکاباد کې او په غندب کې او ورته چې چار چکر کوم وړه کړی دي دلته چې نو وبو ستا ورته وجته شو څلورمه خبره د ګیس حواله سره ان شاء الله جنډو کو کتابه د ګیس کو خیر جنډي ولا راغلي دي کنه خبر پور پروګرام چې پرسټر صاحب سره ما خبره کړه تقریبا کو په خدای ته منځوري او د غدون چې کوم دا نږدې کوم کړی دي چې هغه د ملکاباد دی او بادام بیسک دا هغه سکیم چې را تقریبا 70 کروڑ روپۍ وي هغه له پیسې ارینجمنټ کوم کوشش کوم چې جون جولای پورې دا غي پرول ورکړو ان شاء الله تعالی دې کې چې کومه علاقې د ګیس نه محروم پاتې شوي دي الته موږ سروې شروع کړو او هغه هم کوشش کوو چې موږ دې جون جولای پورې دا غي پرول ورکړو دا په لومړي ځل باندې تاسو سره مشیر راغلی ده تاسو خو ګورئ که نه صرف تاسو سره مشیر نه راغلی د دې چې دا بل شانتې اواز کوي که نه ځکه کوي چې تر پښتنو تر په لومړي ځل پښتنو سره مشیر راغلی ده دا پښتنو او دا احترای چې که د دې یو خاندي او که جاړي دا به ان شاء الله تعالی دا عمران خان به اوس هم وزیر اعظم دی بیا به وزیر اعظم ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی د دې دا ټولې په سورو تړي چې کېږي دا به دا ستاسو په ټول دي خلک تاسو کارکردګي معلومه نه ده چې تاسو د ملک سهار کړی دا ملک لوټ کړی دی ډیولپمنټ مونږ نه کړی دا روسه پورې چې دا ملک په کوم حال کې دي ذمہ دار څوک دي دا خلک ذمہ دار دي په دې خلک ښه پوهه دي نو زه تاسو ته کې دهاني کوم چې رورا زما او زما د ملګرو زموږ ټولو زموږ دا ټارګټ دی چې موږ به د خپل علاقه پرمختګ ته بیو اوس تاسو ته د هول خبره کوم چې موږ سره روان دي زما د ټولو لوی ټارګټ د ځوانانو روزګار دی د ځوانانو روزګار به څنګه کېږي کریم خان ناست ته اکنامک زون زموږ تیار ده پر کرونا په وجه د هغې افتتاح پاتې شوه پرایم منسټر راته موږ کوشش کوو دا اکنامک زون عام اکنامک زون نه دی ګورئ دا انټرنیشنل اکنامک زون دی چې دا د دې اکسس د دې مال به ټولې دنیا ته ځي اوس سوال دا دی چې په رشکۍ کې اکنامک زون دی نو آیا دا به د لاهور د مارکیټ مقابله وکړی شي د هغې د انډسټریز دا به د کراچۍ د انډسټریز مقابله وکړی شي نشي کولی موږ ته پته نشي کولی ځکه چې هلته به زموږ مال که لاهور ته ځي که کراچۍ ته ځي نو په هغې باندې کرایه لګي ورته مقابله نشي کولی هغې لپاره چې کوم موږ منصوبه راړه نمبر 1 د ډي خان نه د پېښور پورې موټروې منظوره کړه دا 2500 روپۍ دي او د هغې به پروسس روان دی هغې سره به تا ته ګوادر نږدې شي د لاهور مقابله کې او د کراچۍ مقابله کې به ستا مال ګوادر ته رسي یو دویمه خبره افغانستان سره موږ د نوي سره تعلقات شروع کړو افغانستان سره به تاسو ته پته وي چې کوم بارډر باندې بندیز و چې خرلاچي وه انګور اډه وه غلام خان و هغه مونږ کلاو کړو په هغې باندې چې نو شروع شو تجارت اوس هغې سره مونږ اګریمنټ کوو چې زمونږ ترانسپورټ به د سنټرل ایشیا ملکونو ته مونږ ته فری ترانسپورټ مومنټ راکوي او هغې باندې تقریبا فاینل دي خبرې د هغې فایده به څه وشي چې زمونږ د رشکۍ او د پېښور چې کوم کاروباریان دي
هغه ته به د سنټرل ایشیا ته اکسس ملاو شي. د دې اثرات پسې د دې سره به ډېر روزګار پیدا شي. تاریخي طور باندې دا پېښور چې مشهور و، دا پېښور په دې مشهور چې د سنټرل ایشیا نه به خلک راتلل او مخکې به تلل او په پېښور کې به خلکو خپل کاروبار خپل روزګار کو. انشاءالله هغه دور واپس به حال کول غواړو کوم چې 200 300 400 500 او 1000 کاله مخکې و، هغه دور واپس شروع کول غواړو چې سنټرل ایشیا ته زموږ اکسس ورسي. او تاسو ته پته چې په هغې باندې ما په اسمبلۍ کې سپیشل کمیټي جوړه کړې ده. هغه سپیشل کمیټي چې دی د افغان فرینډشپ کمیټي او زه انشاءالله ما ته افغانستان ته روان یم. اشرف غني اوس بیا دلته را روان دی. موږ افغانستان سره اوس دا غواړو چې موږ داسې تعلقات جوړ کړو چې د افغان عوام د خپلو معاملاتو خپله ذمهواري. موږ د افغانستان په سیاست کې هېڅ دلچسپي نشته. افغانستان کې څوک حکومت کې راځي دا د افغان عوام حق دی. هغوی خپل صرف فیصلې کوي دا د افغان عوام حق دی. موږ صرف د افغان عوام سره ځکه چې دا موږ سره نږدې دی، دا زموږ ګاونډي دی، دا سره زموږ یو کلچر یو دی او دې سره زموږ چې روزګار سیوا شي نو زموږ روزګار به تعلقات ښه شي، زموږ روزګار سیوا شي، موږ ته به سنټرل ایشیا ته اکسس ملاو شي. په دې تیزي سرکار روان دی. امید د 15 میاشتې کې به زموږ دا فیصلې وشي نو بیا به دا تاسو د اکنامک زون مزې وګورئ چې دا څومره لوی انویسټمنټ دلته راغلی. درېیمه خبره موږ سره دا ونه کړو د چکترې نه والي د چکترې نه موږ خو سوات موټروې جوړه کړه که نه؟ دا موټروې زموږ صوبایي حکومت جوړه کړه. تاسو له زړو خلکو تپوس کوئ چې څومره سهولت شو. دا موټروې به موږ رسوو چترال ته په دې حکومت کې انشاءالله. د چترال نه ګلګت ته، د ګلګت نه چاینا ته او دې سره به دا لارې کلاو شي او روزګار به کلاوي. څلورمه خبره د صوابۍ نه وایي د پېښور پورې سرکولر ریلوې هغې باندې زموږ 2 میټینګونه شوي دي. فیزیبیلیټي پې جوړېږي، کار پرې روان دی. نو دا څیزونه چې دې سره به اوس که دلته که ته نور هر څه کوې خو روزګار خو پیدا کوې، سرکاري نوکرۍ به څومره پیدا کوې؟ سرکاري نوکرۍ به څومره پیدا کوې؟ دا بنیادي خبره ده. اوس بل چې موږ د لوکل خبره کوو، اوس به لوکل ته راشو، صوبې نه به لوکل ته راشو. روډ به یو منظور کړل د موټروې نه د ګدون انډسټریل زون پورې او دا به هایوې وي. دا به لکه داسې روډ نه، دا NHA روډ وي، د NHA چې دا به په 20 منټس کې موټروې ته ستا ټرانسپورټ رسي انشاءالله. په 20 منټس کې به ټرانسپورټ رسي. کنسلټنټ هایر شوی دی، وزټ یې شروع کړي دي. زه د هند، زیدي، د کونډې او د ګاډي سپي او زروبۍ او دا چې څومره پټاکړۍ جون کوتل دی دینو تپاس کوم چې دې کې کوآپریشن وکړي. کله چا په کله کله راځي ځکه چې دا خو ترقي ده، د دې نه بغیر خو څه نه کېږي. نو هغې باندې کار روان شوی دی او دا 6 روپۍ دي. 6 روپۍ ده. درېیمه خبره ما یو وعده کړې وه، وعده مې دا کړې وه چې یاره دا واپس په بحال کوو. دا وعده مې کړې وه که نه؟ هغې باندې شکر الحمدلله کنسلټنټ هایر شو او هغه کنسلټنټ کار شروع کړو. پرون دا 2 ورځې هغې راغلي ګلې منټ ته، اوس به داسې راځي تر جنګیري پورې به هغه راځي دواړو سایډ ته. یو کال به هغې سروې کوي. ای دا ګوري چې دا خلک څومره متاثره شوي دي، د مایانو کاروبارو یا بلجات ختم شوي دي یا چې اوبه ختمې شوي دي، دا ټول جایزه وکړئ. بس زه په دې کې دا کریم خانم ناست دی چې د دې په میټینګ کې وو، څه ویل دي دا رنګیزي چې ټول په میټینګ کې وو او هغې کې فیصلې زه ټول تاسو ته درخواست کوم چې تاسو یې کې کوآپریشن وکړئ چې دا په کار کې وشي. نو انشاءالله دا اوبه چې بحال شوې نو دې سره به ستاسو د کلو غاړه کې دا څومره چې زموږ د سیند په غاړه کې ټول اوبه به دغه بحال شي او روزګار به ورسره بحال شي او ژوند به ورسره بحال شي انشاءالله. بله خبره زه چې کوم کارونه کوم دا غواړم چې روزګار پیدا کړم. اوس ما ته څو مشکلات دي. یو خو زه ملکي سیاست کې انوال یم. دا چې څومره ستاسو بل په سیاست کې کېږي اوس په دې کې حصهدار یم که نه. یو سپیکر دومره خپل علاقې سره رابطه نه ساتلی. شکر الحمدلله زه په دعوې سره وم چې څومره ما رابطه ده. یو باقي وزیر زه مسلسل راځم او تاسو هم د دې احساس کوئ چې زما ذمهوارۍ کې به ما سره سهولت راکوي.
که زه هر ځای ته راځم نو هغه پر بیا زما جاب چې کوم دی زما کار چې د هغې لپاره پاسبل نه دی او زه کوشش کوم چې زه هفته کې یو ورځ او 2 ورځې ورکړم اوس پرابلم بل دی بھائی پرابلم دا دی چې په هر کلي کې زمونږ ورکر د یو بل په ګریوان کلاس ورکړی او زور یې ماله راځي بھائی زما خو ټول سرګلونه یې زما لپاره خو ټول قدردان یې بېشکه چا شکایت یو کس زیاتې وکړي یا عہدیدار زیاتې وکړي نو هغه شکایت موږ اورو زما دپاره ټول یو شان دي ټول زما لپاره چې نو خاطردار یې قابل قدر یې ریسپیکټیبل یې زما نه زیات عزتدار یې تاسو خپل ځان زیات عزتدار ګڼئ خو دا ګزاره راسره وکړئ یا خو د انا جنګ وکړي یا خو دا ممکن دی چې په دې کې ترقي وکړي کروڑا زه دا په ډېر چینج کې هر موقع کې دا وایم دا ډیولپمنټ ګردا په اسانه نه کېږي دې پسې په محنت کې دې پسې سوال بینت کې دې پسې په ځان ستړی کې یو ځای ته په ځان رسې چا ته سوال بینت کې وزیر اعظم ته وزیرانو ته هغوی ته مخکې رستو کېږي که نه ده داسې خو نه کېږي که نه چې دا پروجیکټ راځي نو که تاسو زما دا توقع کوئ دا ګزاره به راسره کوئ زه به کوشش بیا هم کوم ما تاسو ته زه به وزټ کوم خو دا مهرباني وکړئ د خپل اناګانو جنګونه پرېږدئ لوکل الیکشن دی په هر ویلیج کونسل کې ما تحصیل صدرانو صاحبانو ته ډسټرکټ پرزیډنټ صاحب ته ریکویسټ وکړو چې تاسو تنظیم کړئ جوړوئ تاسو په هر ویلیج کونسل کې کمیټۍ جوړې کړئ او خیر د ویلیج کونسل والا خپل ډیسایډ کړي چېرته 10 جوړول شي چېرته 12 کسان جوړول شي چېرته 15 جوړول شي هغه د حالاتو مطابق تاسو خپله جوړې کړئ خو فیصلې به هغه کمیټۍ کوي د الیکشن په طرف ما کمیټي کوي دا څه منظور تاسو ته صحیح خبره ماته وایي تاسو چې منظور تاسو ټول ته ٹھیک ده کنه فیصلې به ما کمیټي کوي او کینډیډیټ هم کوي او ترقیاتي کارونه موږ قرارداد هغه کمیټي راکړي تاسو کوشش کوئ چې 10-15 دن کې دا کمیټي خپلو کې جوړې کړي او تحصیل ناظم او عہدیدار به درڅخه درځي که ضرورت وي ګیرې په خپلو کې کښېنئ یو بل سره متفق شي دستخط یې وکړئ او لیسټ یې دفتر ته ورکړئ نو مخکې به لاړ شو ترقي به وکړو موقع راغلې ده ځکه چې دا څنګه سویل خبره وکړه زه خو اصل کې ستاسو ورور یم وایي خپل لور خور وایي ګړبېدلی که نه نو زه دا نه وایم چې تاسو ماته تاسو له څه غټ سړی نه یم زه تاسو یو ورور یم تاسو یو عزیز یم موږ یو خلک یو خو دا ده چې اوس که دې موقع نه فایده وانخېسته او زما دا ټیم چې زه چې چوکرې ته ځمه نو ما ته وایي چې یاره فلاني کلي کې خو چېرې نو سلیم خان که خو نن کلاسه نه شم بیا ما لپاره ټول قابل قدر دی په پنجپیر کې دال چل دی په بانجرۍ کې صوبۍ کې نو لږ په دنیا کې باغیر ویالات سره یو ټول یو شان دي ټول یو شان دي یو کس یو بل نه دي ګوره که زه تش وي او ته زه شوم نو به تش یو به زه شم او که نه ته تش وي او زه شوم نه به تش یو نه به زه شم یو بل ریسپیکټ وکړئ یو بل سره غاړه کته وړئ بیا تاسو پته ولګي چې تاسو به څومره مخکې ځئ زه هم په خوشحالۍ درځم زه چې درځم او تاسو جګړئ زه به درشم ما مطلب که درځم نه داسې په ما زړه به درځم خوند به درځم درځم چې تاسو خوشحالئ په دنیا کې یو قوم ما زه دې ته وایم زه ډېر معذرت سره وایم به ټول نه معافي غواړم خو دې ته یم زه د عثمان شیر حواله ورکوم عثمان شیر به دلته ځي عثمان شیر به زه ټول نه زیات چې زه خوشحاله یم زه د عثمان شیر لیکنې کې خوشحاله یم وروره نه راسره شر شته نه راسره شدت شته لړ شمه نه ګیله شته هلته چې لاړ شم وروره هغوی سره ځکه چې دغه نه کوي خو کار ګوره تمام کار یې ټول نه زیات کړی په چل ولې کړی دی که نه نه زه ګوره زه خو یو انسان یم که نه تاسو ځان ته ګورئ نو تاسو ځان ته ګورئ که نه ناست کې ټول غم له خونې راغلي مسلمانان داسې کار دی چې زه اواز کوم تاسو به جواب راکوئ
नर पुख्तून नर लीडर तास भाई असद के सर लगोरी जो जज्बा भाई नर पुख्तून नर लीडर नर पुख्तून नर लीडर नर पुख्तून नर लीडर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान सोबे नहीं मेहरबानी जो दवा मा जो इंसान है करना था साथ तो पूरे tas kushade ki pedi mana mun ga yiwon ce Imran Khan taraf larshu Imran Khan sa aw ce mun wata sabda su shuru sho wata weda ki ta challe wata challe bas hada zain man ke waya da fut da wale no be to salo sala ko khabari uki ya da kar shewe de da tik shewe de aw biya wata le kare ke do ta te khabari uki no tik da kana la ko kate shuru sho ko pas da ki aw shuru do ke zuba amla ka mun kunur da gali zata sa khwas ko ma چې لکه د خپله وګږئ خپلو کې مو ما سره وم که نه ده چې خپلو کې خپله وګږئ او ما سره وګږئ نو وروره زه تاسو ته وایم چې الله حاضر ناظر دی چې دومره ډیولپمنټ روان دی اوس چې زمونږ مخکې په صوبه کې خبره کېده اوس عمران خان او ټول وزیران اسدالمرضي ټوله چې کله ناستي انو وای چې رسوا به کو پر ټول شي پاتره او دا ونه چې هسپتال براوړه کنه دا ماشومان ولا دا چې کوم بچا خان هسپتال له په ټوکو کې می 2 روپۍ په دې باندې راړې وغه دا غته د غفله راځي واجی ځکه چې هغه دقیق نه نو ولوبه ولا بلډینګونه پکارو بلډینګونه جوړ شنو په سامان پکار دي نو کله چې پرستر راواله نو 20 پروګرام کوم درکړي کله راواله نو 30 پروګرام کوم درکړي نو چې ورکو اکله پرستر راواله نو هغه هسپتال مو شکر الحمدلله نرسانه مرتضی واستي ډاکټران مرتضی واستل اوس هم زه مطمئن نه یم چې زه مطمئن یم چې ګریګار برابر دی اوس هم پتا دوه کال لګي چې کله موږ د پېښور لیول درسو ځکه چې شپږ ایرپورټ مزید پکار دي د دې سامان او د دې ټول هغه فیسیلیټیز او ترفګان ولا یونی مې په فورس تګله پکار دي خو لنډه دا چې تاسو ما ټارګټ ته طریقه باندې مو سيزونه روان کړی دي سیاحت کارت دی له خپله چې چا سره شناختی کارت شته دا مطلب دا چې 10 لک روپۍ د جیب کې پرتی دي 10 لک روپۍ الا ته پتا په دوايي په پرسنټ دي ګوره 10 لک روپۍ چې ده کنه 10 لک روپۍ د جیب کې پرتی دي د چې چرته چې ده نو علاج کول غواړي او علاج مطلب دا نه دی چې صرف دوايي بدل کړي دا چې تاسو په کار کې داخل شي خدای په کار بیماری وي نو هغه لپاره ضرورت دی زه خپل خبر را غونډوم ضرور تاسو دا وایم چې تاسو زه خپل کوم کار لپاره لګولم چې ډیولپمنٹ تاسو دا غیر مطمئن یې مطمئن ماته وایي صحیح خبره ده او ان شاء الله دا مې سره وعده ده چې سوره وخت دی دا ضلع بدل ماډل ضلع جوړوم ان شاء الله تعالی دا ضلع بدل ماډل ضلع جوړوم دوی خبره ده دوی وعده مې سره ورور چې سیاست کوم کنه پیسې باندې ګټم سیاست کو پیسې نه ګټم عزت په ګټم بس ان شاء الله تعالی او سیاست کو پیسې ګټم او چې کله پیسې ګټلو اراده وشي سیاست په پرېږدم موږ خپل پاک روزګار راکړی تاسو ته پته راغی چې زه څومره وخت ورکولی شم نو کار پکې اسلام آباد کې وکړو بل ځای کې وکړو هغې کې به ان شاء الله تعالی وروره ان شاء الله تعالی موږ راتلونکي د ډوک نه او د باجانو شروع کوو افتتاحګانې کې خیري په 27 بجې په سره راځي زما تاسو ته اوس د خواست دی چې به زموږ ډېره غټه جلسه وي او هغه جلسه کې به تاسو ټول خپل کردار ادا کوئ زه تحصیل صدر او ایم پی ایس تم دا وایم چې په کنډاو کې او دې کې اوس د دې میټینګونه شروع دي او د لپاره تیاری شروع کی او هغه کې به ان شاء الله زما دا اراده چې په نسټ چې دروس کې مونږ وته علما چې راتلونکي ډي پی روانه چې دا به پوره راکوم ان شاء الله دا سلیم خان په شان د چې څنګه خپل چې کنه سلیم خان دا خپل به افراد چې ورو بس شابه سره را کړتا نو ان شاء الله تعالی چې دې کې وخت کې مونږ تیارو بخیري او د نور چې سورې دي رورا کله کله کمې به شي کیږي زمين سالمه ذاتی کارونه کوشش کوو چې ذاتی کارونه خلکو وکړو که کله ذاتی کارونه نشي نو که یو کار نشي بل به وشي
ټول کارونه کیږي څه کیږي او څه نه کیږي ما تاسو ځکه داسې خبرې کول غوښتل چې زه تاسو سره په دې کې لږ د خپل ذهن هم کولاو کوم او تاسو دا وخت چې انشاءالله تعالی په شریکه به د دې وطن ترقي او خوشحالي راولو انشاءالله تعالی په خدای درانه شي تاسو چې کوم عزت راکړو تاسو چې کوم په شوق راغلی زه ستاسو ټول د یو وخت شکر یم مشکور یم او د چا ستاسو لپاره انتظام شوی دی